باچاجي دا روغه د چا چا وه او تاسو وکړه دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ موږ دا غواړو چې خبره دا ده دې کې مونږ ډېرې روغې په دې کلي کې وکړلې او لګیا یو خپل وخت پیره زمونږ استاد مبارک شي خدای دې بخا زمونږ مشران چې د شیخ دلاور بابا نسیمه او زمونږ مشران د دې پیرانو مونږ د دې پیران یو مونږ په دې کلي کې هر وخت زمونږ مشرانو د خیر منډه کړه کړې ده مونږ د هغې بچیو اولاد یو مونږ اوس منډې کړې کوو په دې کې او دوی له خیر کوشش کوو او خیر ونه جوړو دلته چې د چا څه خبره اتر راغلې ده او مونږ ته پته لګېدلې ده مونږ راغلي یو او مونږ پکې د خیر خبرې کړې دي او دې خلکو زمونږ هم منلي دي نو مونږ د دې خلکو نه ډېر زیات خوشحاله یو د دې خپلو مریدانو نه او دا د دوه طرفینو خبره راغلې وه او دا ډېره اوږده کیسه ده نوره کیسه چې کوم دی دا زمونږ سره دا ثاني اکبر د دې کلي دی او دی په دې کې زمونږ سره په ټیم کې یو ممبر دی او چیرمین دی او دې منډه کړه کوي او موږ راولي او دته د ټولې خبرې معلومات دی خو دا د ډېرې مودې وه او دا دواړه طرفین دونه غریبانانو د مالدارو خلکو په روغه کې خو هر سړی منډه کړه کوي خو د غریبانانو په منډه خبره کې خو څوک دونه منډه کړه نه کوي نه پکې دلچسپي لري خو خدای دې د جانزیب اکا سره ښه وکړي چې دا جانزیب اکا دی چې دا کوم ولاړ دی ته چې کوم کردار ادا کړه په دې کې نو الله دې دله د دې اجر ورکړي او اخرت دې خدای ښه کړي دا ټوله خبره اتره زمونږ سره د ده ډېر غټ مدد او امداد او په هغې باندې دا خبره اتره روغه شوله او وشوله او باقي که څه خبرې اترې ثاني اکبر باندې ته وکړي چې یاره د دې فریقینو نومونه دا د خان بهادر اکا زامن دي او دې خوا دا نور کسان نومونه به هم درته دې یاد کړي او دغه دا خبره اتره چې کوم دی نو را روانو خدای ډېر زر ته زر وکړل او خدای پکې خیر واچو باقي دا کسان دي زمونږ د ټیم ممبران دي ثاني اکبر صاحب تاسو د روغې کسانو نومونه مو ښه لږ تاسو د حوالې سره څه ویل غواړئ باچاجي صاحب په شان خبرې به تیز دا باچا صاحب چې کوم دی فضلي یوسف باچا چې کوم دی په دې کې مونږ راغوښتی وو دا تقریبا شل 22 کاله دښمني وه په دې کې تقریبا 4 کسان پاتې شوي په حق رسېدلي یو طرف یو کس او بل طرف ته 3 کسان دې دواړو فریقینو د الله پاک عزت وکړي چې دوی د جرګې ته اختیار ورکړي او جرګې والا داسې یو فیصله وکړي چې دوی ټوله فریقین باندې هغوی په خوشحاله نومونه لږ یو چې کوم دی یو فریق وښی بیا بل فریق وښی فریق یو چې کوم دی یو حاجي بهادر بل میر بهادر بل ور بهادر یو وهاب او یو ګل دا یو فریق دی فریق دوم چې کوم دی ظاهر شاه او سعید شهزاد او ابوالشیر دا دویم دا ټول موجوده دي انشاءالله او ډېر زیات خوشحاله دي خبرې دا موږ د پیدو خرکي یو یوسف باچا او استاد دا زموږ امام دی او دا رحمان الله بای زموږ د ټیم ملګری دی فاطمه کې په دې بابېړۍ کې چې کومه داسې خبره راشي نو هغه ثاني اکبر د دې نورو خلکو ته کېږي ناظم دی ممبر دی دا ثاني اکبر چې په دې کلي کې چې داسې واقع نو دی پسې راشي باچا ته ووایي او ما ته ووایي نو موږ راشو دې کلي ته او الله دې دې کلي سره ښه وکړي دا رحمان الله موږ د 300 کسه راځو او په دې کلي کې تقریبا دا روغه ده که پنځمه روغه ده چې الله پاک یې کوي او زمونږ دا کوشش دی یوازې دا نه چې هغه په هر ځای کې خو چې موږ ته څوک اطلاع وکړي او خبر راکړي او په هر
دلته کې د چا دشمني خفګاني نو موږ د الله د رضا لپاره د هر ټیم تابعدار یو هر چا نه ځو دا پکې نشته چې یاره دلته راځو او دلته نه ځو خو چې موږ ته پته ولګي او یاره ته څوک وینا وکړي نو د الله د رضا لپاره د پیسو خرکي پولیسو باچا زموږ د جرګې مشر دی او موږ انشاءالله د الله د رضا لپاره دا کارونه کوو دې کې نور څه دخل نه کوو الله دې خوشحاله کړي او زموږ د بیان